ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه د جنت د خزانو وظیفه او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا وظیفه د جنت د خزانو نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوې ده. یو خو دا میاشت هم ډیره د فایدو میاشت ده محترمو، نو څوک چې دا لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه کوي کنه دله به الله تعالی څلور عظیمې فایدې ورکوي او دې ته پخپله هم دا فضیلت حاصل دی چې دا الله جل شانه د عرش د لاندې چې کومې د الله تعالی خزانې دي کنه، نو د هغې خزانو نه الله تعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دا بهترین یعنی کلمه او دا وظیفه ورکړی شوې ده. او دا وظیفه او دا کلمه د امت د فاره ده، د امت د خیر د فاره ده محترمو، د امت د حاجتونو د فاره ده، د امت د پریشانو د فاره ده. خو د دې وظیفې معنی هم ډیره زیاته بهترینه ده. کوم انسان چې د دې وظیفې په معنی باندې پوه شو نو هغه ته به الله تعالی د دنیا ټول خیرونه ورکړي. د هغه که څومره غټ حاجت دي یا واړه حاجت دي که نه، نو هغه به ورته الله جل شانه ورکوي. او بلکې علما کرام فرمایي چې دا د یو کم سلو بیمارو دا بیماری او دا حاجت دا په یو زمره کې راځي محترمو، نو دا به الله تعالی ورکړي. د ټول نه وړه بیماری چې دی نو هغه غم دی، غم که هغه د دنیا وي که د آخرت وي. دا د بخاري شریف شرح د مرقاتو د ویلی کېږي، په هغې کې محترم مسلمانانو دا ذکر دی. نو کوم مسلمانان چې وایي چې الله تعالی زمونږ حاجات پوره کړي نو راځئ دا بهترینه وظیفه راته ښیم او د دې وظیفې څلور هغه فایدې راته ښیمه محترمو چې هغه ډېرې زیاتې بهترینې دي. هغه د حاجاتو دپاره هم دي، د مشکلاتو دپاره هم دي، د غمونو دپاره هم دي، هر رنګه حاجاتو دپاره انشاءالله تاسو کولی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو له ډېر خیرونه د دنیا و آخرت ورکړي او الله تعالی مو ډېر زیات خوشحاله کړه. محترم مسلمانانو د دې وظیفې لا حول ولا قوة الا بالله د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا حول ولا قوة کثرت سره وایه، ځکه دا د الله تعالی د جنت د خزانو نه ده دا وظیفه. لا حول ولا قوة الا بالله څلور فایدې دي. لومړنۍ فایده ده چې دا لا حول ولا قوة الا بالله دا د عرش د لاندې د خزانو نه الله تعالی یعنی د امت ته رسول الله ورکړې ده. د دې ویلو سره به محترم مسلمانانو الله تعالی ستاسو ګناهونه معاف کوي او د دې په معنی کې هم جنت پروت دی. موږ جنت غواړو که نه، نو دا ډیره زیاته کوئ. بله دویمه فایده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نن مې دنیوي او اخروي بیماریانو دوا ده. د نن مې یو کم سلو بیماریانو د دنیوي او اخروي دوا ده چې د ټول نه وړه بیماری غم دی، که غم د آخرت وي او که غم د دنیا وي. نو دنیا کې زمونږ الحمدلله ډیره ښه زندګي تیریږي، ډیر شکر دی. خو کوم مسلمان چې په غم کې دي، کوم مسلمان غواړي چې الله تعالی زموږ حاجت پوره کړي، نو لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ. درېیمه فایده دا د محترم مسلمانانو چې کله هم یو بنده دا کلمه وایي نو د الله تعالی د عرش د لاندې چې کومې فرښتې دي نو هغه محترم د انسان له ډېر زیات خیرونه ورکوي. بل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حول ولا قوة چې ده که نه، نو دا د انسان د ټولو غمونو دپاره یعنې ټول غمونه به الله تعالی ختم کړي. بل اخري فایده دا د محترمو چې ابراهیم علیه السلام هم دا وصیت رسول الله مبارک ته په معراج کې کړی و چې خپل امت ته دې وایي چې د جنت باغونه چې کوم دي، جنت په کوم څیزونو سره ښایسته کېږي، هغه کې یو لا حول ولا قوة الا بالله هم دی. اوس که انسان دی هغه وایي چې زما ډېر حاجات دې نه پوره کېږي، ډېر مشکلات دي، پریشانۍ مې دي او دا الله تعالی زما پوره کړي، ختم یې کړي، نو د هغې دپاره محترمو د لا حول ولا قوة الا بالله دوه طریقې دي. یوه طریقه یې دا ده چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، دې څه به دا څو ټکي سیوا کړي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم.
که څوک ډیره دنیا غواړي د خیر او د فراخت او د خوشحالو ډیره دنیا غواړي یعنی وایي چې مال حال مې سیوا شي اولاد مې سیوا شي او ترقي راته میلاو شي په دنیا کې نو هغه سل کاره د روزانه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم چې په کم وخت کې تاسو ویل غواړئ دا سل فیر روزانه شروع کړئ د الله تعالی په فضل سره تاسو ته الله تعالی دنیا ډیره درکړي. اوس یو بل مسلمان دی خور دی ورور دی هغه وایي چې الله تعالی زما حاجات پوره کړي یعنی زما مشکل دی د نکاح دی د محبت دی هغه محبت چې هغه حلال نکاح د فاروي یا هغه قرضدار یم یا په کور کې داسې پریشانۍ راته دي یا نور داسې غمونه دي بل یو تکلیف دی په زرګو تکلیفونه دي یا نه ختمیږي ډېر وظایف مې وله وکړو هغوی ته زما ګزاره یعنی عاجزانه ګزارش دی چې دا وظیفه شروع کوي. دا لا خو دا کم کس چې دا د غټو حاجاتو دپاره کوي هغې کې به صرف دا الفاظ وایي لا حول ولا قوة الا بالله. صحیح شو که نه مل خو دې نه مخکې ما وویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم هغه به 100 پیرې وې او صرف لا حول ولا قوة الا بالله بس لا حول ولا قوة الا بالله دا به تاسو 1500 پیرې روزانه وایي ها 1500 پیرې هر ټیم چې وي یو ټیم ولا مختص کا خو دې کې دا کار د محترمو چې دی نه مخکې 11 پیرې درود ابراهیمي وي کوم چې موږ مونځ کې وایي 11 پیرې به دې وظیفې نه وروسته درود ابراهیمي وي دا وظیفه په اودس کې ښه چې وی زما حاجت پوره شي او کار ډیر وشي دا وظیفه موثره شي او خپل سره زر ښکاره کړي د الله تعالی په حکم او ارادې سره دا په اودس کې بله دویمه پکې اهمه خبره ده چې دې وظیفه کې به خبرې نه کوي اکثر موږ وظایف هم کوو خبرې هم کوو تسبیح هم اړو دغه کاونټر باندې هم ذکر کوو سړی خبرې هم کوو نو دې وظیفه کې دا خبرې نشته دی ها اصل پیرې خیر دی کوی کې خبرې کوي خو دا 1500 پیرې چې لا حول ولا قوة الا بالله کې دا په اودس کې چا سبا کې خبرې نه کې مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وي او منځ کې به 1500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله وي چې هر ټیم وي یو ټیم مقرر کا ان شاء الله جاری لګو ساته صحیح شو کنه ځکه د الله تعالی د خزانو وظیفه ده نو کېدای شي په دې کې ستا خیر وي چې ستا یو حاجت نه پوره کیږي نو کېدای شي دې کې ستا خیر وي هر کار کې نه الله تعالی د انسان د فارغ خیر او عافیت ګدلوي ځکه موږ د خپل خیر نه خبر موږ مخلوقي زمونږ الله خالق دی مالک دی مشکل کشا دی حاجت روا ذات دی نو لهذا محترمو د الله تعالی په مرضی باندې خپل حاجتونه الله تعالی ته حواله کوه او الله تعالی پوره کوونکی دی او څوک چې په الله تعالی باندې توکل وکړي الله تعالی د هر دغه کې تنګیا کې الله تعالی لاره وباسي ها محترم دې سره اخیری ورځې شپې دي د اختر نه مخکې دا وظیفه شروع کړئ کم از کم 140 ورځې دا وکړئ ها 140 پابندۍ سره په 140 ورځو دا کې دا وظیفه تاسو ان شاء الله وکړئ کېدای شي زر تر زر الله تعالی حاجت پوره کړي خو ان شاء الله چې 140 ورځې پوره کېږي الله تعالی مو حاجت پوره کړي زه ډېره کرته ویم خو بیا په څوک عمل نه کوي لهذا هر سړي ته د فضولیاتو دپاره موږ سره وختونه شته دی د زندګۍ د ښکلي منټونو ښکلي ګنټې په غفلت کې تېرولو دپاره موږ سره وخت شته خو موږ سره د خپلو وظایفو د خپلې زندګۍ د سکون او راحت دپاره 40 ورځې 140 ورځې نشته چې موږ دا وظیفه په پابندۍ سره وکړو موږ ته ډېرې دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو الله تعالی دې ستاسو هم تمام حاجات پوره کړي الله تعالی زموږ مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې ما ته خپل حقیقي محبت